او علما فرمایي چې یو درې قسمه ځناور داسې دي چې د هغې په کم کور کې دغه درې قسمه ځناور اوسیږي، په هغې کور کې جنګ جګړې، بې برکتي، بې اتفاقي، نفرتونه، غربت، ډېرې زیاتې کارونه ورسره داسې پیدا کېږي چې هغه د ماحول لپاره د کور دپاره ښه نه وي. یعنې دغه ځناور چې په کم کور کې وي نو په هغه کور کې به جنګ جګړې هم ډېرې وي، په هغه کور کې به غربت هم ډېر وي، او په هغه کور کې به د رزق کمی هم راځي، که نه راغلی نو راځي به. نو علما فرمایي کوم کور کې دغه درې قسمه ځناور وي نو هغوی له پکار دي چې دغه درې قسمه ځناور په کور کې نه پرېږدي. لومبیا پکې ویله کېږي جولاګې، یعنې د جولاګي جاله او جولاګې په کور کې ساتل نه دي پکار، یعنې دې صفایي پکار ده چې کور دغې نه صفایي. په دویم نمبر باندې چې کم ځناور د هغې ته ویله کېږي چرمښکۍ. نو چرمښکۍ هم وجل پکار دي، ځکه حدیث مبارک کې راځي څوک چې په یو ګزار چرمښکۍ مړه کړي ته به 10 نیکۍ میلاویږي. او په دریم نمبر چې کم ځناور دی هغې ته کاکروچ هم وایي او لال بیګ هم ورته ویله کېږي. علما فرمایي چې لال بیګ یا کاکروچ په کم لوښو کې خوله ووایي او په هغه کې انسان خوراک وکړي نو ته مرض لګي. او درې قسم ځناور داسې دي چې په کم کور کې وي نو هغه کور کې به خوشحالي راځي، په هغه کور کې به اتفاق راځي، په هغه کور کې به رزق د باران غوندې په تا باندې راورېږي. نو باقي لومبی نمبر چې کوم ځناور دی هغې ته ویله کېږي د شهتو مچۍ، هغه مچۍ چې هغه شاته والي. نو په کور کې چې کوم جاله واچوي، ګبین واچوي نو هغې ته څه مه وایي، خوراک وله ورکوي، دا برکتي ځناور دی. په دویم نمبر چې کومې مرغۍ ستا کزي راځي نو علما فرمایي چې هغې ته هم خوراک اچوئ، دا هم ستا کور ته خیر برکت راوړي. او په دریم نمبر چې کم ځناور دی او ستا په کور کې دی نو هغې ته پیشو ویلی کېږي، یعنې پیشو ځي راځي کور ته دننه او بار ته، نو علما وایي چې د وښۍ هم خوراک هم وله ورکوئ، دا درې واړه ځناور دا برکتي دي. نو الله هم خوشحاله او باد ساته، د دې باندې عمل وکئ، مخکې شیر کوئ، او څومره ملګري دي چینل یې سبسکرایب کړی نه دی نو هغوی په خدمت کې عاجزانه سوال دی د چینل سبسکرایب کوئ چې نوې وظیفې تاسو ته د روزانه په بنیاد باندې درځي.